دانګ د فتح مکه په ورځ باندې یو بل لوی سردار د قریش هم مسلمان شو. د اسلام واقعه هم ډیره عجیبه ده. سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي دی او دا د قریشو سردار او ډیر زیات وخيار و. خبرې به ډیر بلیغ او فصیح صفا خبرې به کولې، خپل خبرې به کولې، د عقل خبرې به کولې. د دې وجه په خطیب قریش سره د مشورو د قریشو خطیب ډیر وخيار انسان په جاهلیت کې مسلمان نه و. د فتح د صلح حدیبیه په موقع باندې چې کله د کفارو د طرف نه راغی د نبی رسول الله خو د نبی رسول الله سره لیکل کول د صلح حدیبیه په موقع باندې، نو چې کله نبی رسول الله د اولید کنه نو صحابه کرامو ته فرمایل استاسو معاملې وس اسانه شو، استاسو معاملې وس شو اسانه شو. ځکه سهیل ابن عمر راغی دا وخيار سره دی، په خبره باندې پويږي، دا نور کافر په خبره هم نه پويږي. نو دې چې راغی دا ډیر وخيار دی، استاسو معاملې اسانه شو. نو د فتح مکه په ورځ باندې د خپل زوی عبد الله د نبی صلی الله علیه وسلم خو راولېګو، وی دغه پیغمبر نه مال ته پناه واخله. دا زوی مسلمان شو عبد الله، وی ته دغه پیغمبر نه مال پناه وغواړه چې ما ته څه نه وایي. عبد الله چې راغی نو نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبر زما پلار سهیل ابن عمر پناه غواړي. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی ما دله پناه ورکړی ده، نور ته پناه ورکړی ده، دته ما پناه ورکړه. او بیا صحابه کرامو ته وفرمایل الکه ګوره سهیل ابن عمر ته تاسو پناهکار نظر سره نه ګورئ، دته بد نه ګورئ، ځکه هغه ډیر وخيار سره دی، هغه ډیر عقلمن سره دی، هغه ډیر زر خبره نوٹ کوي، هغه ته بد نه ګورئ. او د عقل به ان شاء الله د یو ځل د اسلام لراولي، یو ځل به د اسلام لراولي. خیر د کوس مسلمان شوی نه دی، د په دغه موقع باندې مسلمان نشو، د بیا په غزوه حنین کې مسلمان شو، غزوه حنین کې بیا مسلمان شو، په دغه موقع مسلمان نشو، خو نبی علیه الصلاۃ والسلام نه فنا وغوښتله، بیا په غزوه حنین کې مسلمان شو. یو ځل د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت او امیر المؤمنین نو خلک ورسره میلاویدو، په ورځ باندې ګڼ ډیر خلک ورته په دروازه کې ولاړو. نو د مکې لوی سرداران هم ولاړو، د سهیل ابن عمر په خپل هم ولاړو، او دا رنګ صہیب رضی الله تعالی بلال رضی الله تعالی د غریب صحابه کرام هم ولاړو، دیم ولاړو. نو عمر رضی الله تعالی د درن خپل نوکر راولېګو، وی بلال او صہیب او دغه شانتي نور کم بدري صحابه کرام چې دی هغه ته وچ دن ناراضي دنه ملاقات لا راشي. نو صہیب رضی الله تعالی او بلال رضی الله تعالی دنه نه وتل کنه، نو ابو سفیان رضی الله تعالی په ورکه ولاړو، دی مسلمان شیخ په دروازه کې ولاړو، او د سهیل ابن عمر هم ولاړو، نور قریش هم سرداران ولاړو. د ابو سفیان رضی الله عنه یو خبر او کړی دا خصوصا نن ډیر عجیبه غونته منظر نه ما عجیبه غونته کاری نه ما هغه صہیب او بلال او کم چې غلامان دي هغه دنه کړی شو، او د مکه سرداران چې هغه ورکه انتظار کوي ولاړ دي. دا عجیبه غونته خبره ده. نو د سهیل ابن عمر ته خبر او کړه، وی ابو سفیان د مکه سردارانو وره یو خبره، زه چې تاسو ته ګورم تاسو په مخ باندې ډیره غوسه ده، ما ته پته ده چې تاسو غوسه ولاړ یې چې دا عمر څخه کوي غریب صحابه مخ کې کوي سرداران پری دي، زه تاسو په مخ باندې یو غوسه ما تخکاری اینما. خو یو خبره واورئ، د دین اسلام دعوت په ما باندې پېښ شو، په تاسو هم پېښ شو، په دې غریب صحابه کرام هم څه شو پېښ شو. د دین اسلام دعوت مونږ ټول ته پېښ کړی شو، نو دې خلکو ورمنډ کړ دوی اسلام راوړو، ما او تاسو د دې پیغمبر جګړو ته مټي والی، مونږ هغه دعوت رد کو، مونږ جګړه شروع کړې، او د غریب صحابه کرامو څه وکړل؟ داري کې هغه دعوت قبول کو. وی قسم په الله کوم شرافت چې دغه صحابه کرامو ته نصیب شوی دی کنه هغه نه مونږ محروم پاتې شو یو. مونږ اسلام په اول وخت کې رد کړو، دوی قبول کړي، دوی د نبی رسول الله په مرګتیا کې جنگ دي، مونږ د نبی رسول الله خلاف جنگ دي، مونږ د نبی رسول الله خلاف جنگ دي. نو دې څه خبره ده چې تاسو په دې باندې خپه کېږئ ما دغه شرافت مونږ نه دغه مونږ محروم پاتې شو. یو طریقه ده چې دغه شرافت او دغه فضیلت مونږ دوباره حاصل کو. څنګه به حاصلو؟ چې مونږ د الله په لار کې جهاد وکړو، بس د الله په لار کې جهاد وکړو، شهیدان شو. دا خبره وکړه، او د دغه ځای نه روان شو، خپل تقریر چې ختم کړ د دغه ځای نه روان شو. وی قسم په الله زه خو د الله په لار کې جهاد کوم تر هغه پورې چې تر څو پورې شهید شوی نه. روان شو سره د خپل اهل او عیال او جهاد له وته. بیا د رومیانو خلاف په جنگ یرموک کې دی شهید شو. دا سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په جنگ یرموک کې شهید شو. او چې کله د اسلام راوړلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبر وکړه، وی دا الله پاک پیغمبر څومره مال چې د کافرو په مرګتیا کې ستا خلاف لګولې، اوس به دومره ستا په مرګتیا کې لګو، څومره مال چې ستا خلاف لګولې دا غي دجن به ستا په مرګتیا کې لګوم، او څومره جنگونه چې ستا خلاف کړی دا غي دجن به ستا په مرګتیا کې کوم. نو دا سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه ورځ باندې څه شو فتح مکه پر باندې د هم مسلمان شو.